د نننی درس آغاز به مونږه د سلایډ نمبر 120 نه کوو. مخکې درسونو کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې مضارع خوا که معلوم وي او که مجهول وي، عام طور باندې هغه په منفي کې د بدلولو دپاره لفظ لا استعمالیږي. اوس د دغې متعلق دا مشقونه دي. لومبی به مونږه دغه مشقونه دا به حل کوو. نو لومبی مشق دی صیغه و معانی بتاییه، چې صیغه هم وښیئ او کمی معنی دي نو د هغې هم تاسو وضاحت وکئ. نو لا یکتبانی تسنیه مذکر غایب فعل مضارع منفی مجهول، او تدې معنی دا ده په هغې دوو کسانو باندې لیکل نه کیږي او نه به پې لیکل وکړی شي. لا یعرفنا جمع مؤنث غایب فعل مضارع منفی مجهول، هغه ټولې زنانه هغه نه پیژندلی کیږي او نه به هغه وپیژندلی شي. لا اعلم واحد متکلم مشترک، لا اعلم زه نه پویولی شم او نه به پویه کړی شم. لا یعرفون جمع مذکر غایب فعل مضارع منفی مجهول، هغه ټول خلق هغه نه پیژندلی کیږي او نه به وپیژندلی شي. لا ینصرن جمع مؤنث غایب، هغه ټولې زنانو نه مدد کیږي او نه به د هغوی مدد وکړی شي. لا تنصرین واحد مؤنث حاضر، ستا د یوې زنانه مدد نه کیږي او نه به مدد وکړی شي. لا یرجعون جمع مذکر غایب، هغه ټول خلق نه واپس کیږي او نه به واپس کولی شي او نه به واپس کړی شي. لا نعلمو دا دو جمع متکلم صیغه ده، مونږه نه پویولی شو او نه به پویه کړی شو. لا یعلمو هغه یو کس نه پوهه کیږي او نه به پوهه کړی شي. لا اعرفو دا دو واحد متکلم مشترک صیغه ده، زه یو کس نه پیژندلی کیږم او نه به وپیژندلی شمه. لا انصرو زما مدد نه کیږي او نه به زما مدد وکړی شي. نو دا دواړه دو واحد متکلم مشترک صیغې دي. لا تکتبینا ستا په یوه زنانه باندې نه لیکل کیږي او نه به د باندې لیکل وکړی شي. بیا د سلائڈ نمبر 121 عربی بنائیے وہ سب مرد مدد نہیں کیے جائیں گے، د مجهول صیغه ده چې د هغه ټولو خلکو به مدد ونه کړی شي. نو دا بشي لا ینصرون جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی مجهول، وہ سب مرد مدد نہیں کیے جائیں گے. لا ینصرون ہم نہیں پوچھے جائیں گے. لا نسألو جمع متکلم، تو مدد نہیں کی جائے گی. لا تنصرین واحد مؤنث حاضر، تم سب رزق نہیں دی جاتی ہو. لا ترزقنا جمع مؤنث حاضر، تم سب رزق نہیں دیے جاؤں گے. جمع مذکر حاضر فعل مضارع منفی مجهول. لا ترزقون تو نہیں بھیجا جائے گا.
لا تبعثو واحد मुज़क्कर हाजिर, वो सब औरतें नहीं भेजी जाएगी. ला युबअथना जमा मुअन्नस गायब, फ़िल मुज़ारे मनफी मजहूल, मैं मदद नहीं किया जाऊंगा, जमाब मदद निशी कौले. ला उनसरो वाहिद मुतकल्लिम मुश्तरक, तुम दो औरतें मदद नहीं की जाती हो. ला तुनसरानी तस्निया मुअन्नस हाजिर, तुझको रिज़्क़ नहीं दिया जाएगा. ला तुरज़क़ वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ेल मुज़ारी मनफी मजहूल. स्लाइड नंबर 122. सुलासी मुजर्रद के अबवाब से मुज़ारी मनफी मजहूल की गर्दानें. नो दलता वसो द सुलासी मुजर्रद का मुशबक अबवाब दी, द मुज़ारी मनफी मजहूल पूरा गर्दानों ने कड़ी दी. खुदा टोल गर्दानों द कम मुज़ारे मुस्बत मजहूल गर्दानों दागे बशानते दी. वो फ़र्क पके दादे च पाके के ला नवा और पदे की ला दा. मसलन ला युज़रबो ला युज़रबानी ला युज़रबोना, दागा शांति ला युफ्तहु ला युफ्तहानी ला युफ्तहुना तर द आखिरा पूरी द टोल गर्दानों द युफ़अलु पे वज़न बांधी दी. यानी मुज़ारे मजहूल च सोना गर्दानों दी दागा टोल बा द युफ़अलु पे वज़नी. कचरे मुस्बत वी नो पाके के बल्ला नवी او कचरी منفی وي نو پاغه کې بلاوي نور سفرخ پکې نشته دی, ټول واضح دی. بیا سلایډ نمبر 123. نو په دې لومبۍ دوه کم کالمونه دي. نو په یو کې د مضارع معلوم گردان دی او بیا د مضارع منفی معلوم گردان دی. نو یفعل و یفعلان یفعلون تفعل و تفعلان تر د اخیره پورې د مضارع معلوم گردان دی. دغه شان دی په دې باندې په عین کلمه باندې کسره هم راتلی شي, یفعل و یفعلان یفعلون تر د اخره پورې. او دغه شان دی یفعل و یفعلان یفعلون په عین کلمه باندې ضمه هم راتلی شي تر د اخره پورې. ځکه چې مونږ دا ویلو چې کم د مضارع معلوم ګردانونه دي نو په ثلاثي مجرد کې هغه په درې وزنونو باندې راځي, یفعل یفعل او یفعل. وسی تدینه مونږه مضارع منفی معلوم جوړو نو شروع کې به صرف مونږه لا ولګو, نور دقه گردان دي لکه لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون تر د اخره پورې. او دا دریم او سلورم کم کالم دی نو په یو طرف ته مضارع مجهول گردان دي او بل طرف ته د مضارع منفی مجهول گردان دي. او د مضارع مجهول چې سونه گردانونه دي د ثلاثي مجرد د صحیح ابوابونه نو هغه به د یفعل په وزن باندې لکه یضرب ینصر یسمع یكتب وغیرہ. او چې کم مضارع منفی مجهول گردانونه دي نو هغه هم دغه شانتی دي او شروع کا به صرف مونږه لفظ لا راوړو. اوس راځو مونږه سلایډ نمبر 125 لا. د کانا استعمال د فعل ماضی په بحث کې هم مونږه د کانا ذکر کړو او الته مونږه د اهمه خبره ذکر کړې و چې کله کانا په فعل ماضی باندې داخل شي نو هغه ماضی د بعید په معنا باندې کوي, یعنی چې دا کار مخکې شوی دی. یعنی کانا ذهبا هغه تللی وو, کانا سمعا هغې اورېدلی وو, کانا کتبا هغې لیکل کړي وو. او د کانا متعلق بل خبره مونږه اهمه دا کړې وه چې د فعل ماضي کم گردان دی نو چې څنګه د فعل ماضي صيغه راځي هغه شانتي به سره د کان صيغه هم بدلېږي. که د فعل ماضي صيغه د واحد و نو د کان صيغه به هم د واحد, که د تثنیه و نو کان به هم د تثنیه راځي, که د فعل ماضي صيغه د جمع و نو کان به هم د جمع استعمالېږي لکه کانا کانا کانو په دغه حساب سره. اوس دې ځای کې کانا چې څنګه به فعل ماضي باندې داخليږي نو دغه شانتي لفظ کانا د په مضارع باندې هم داخليږي. نو یو خبره خو په فعل ماضی او په مضارع کې مشترک ده چې څنګه به التا کانا د فعل ماضی د صيغه سره بدلیدله د قشانتی د مضارع په گردان کې به هم بدلیږي. مثلا کانا یکتبو, بیا کانا یکتبانی, کانو یکتبونا, بیا کانت تکتبو, کانتا تکتبانی او کننا یکتبنا.
دغه شانتي ته د اخره پورې. نو دلته دا کانا چې په مضارع باندې هم داخليږي، نو دغه کانا د ماضی کوم گردان دی، نو دغه به وسره استعمالېږي، کانا، کانا، کانو تر د اخره پورې. دا خو لفظي خبره وه. او د مضارع باندې چې کله کانا داخل شي نو بیا به مضارع دا به د ماضی په معنا باندې کیږي او په دغه ماضی کې به د استمرار معنا وي، یعنی دا کار جاری وو. کانا چې کله په مضارع باندې داخل شي نو مضارع به د ماضی په معنا باندې کوي او په ماضی کې به استمرار پیدا کیږي. استمرار باندې یعنی کار جاری چې وي د همیشه د پاره. نو کانا مضارع د ماضی استمراری په معنا باندې کوي. نو دغه خبره وضاحت کوي او د مثالونو په ذریعے سره به هم دا خبره واضح کوي. کانا کو اگر مضارع پر لائے تو استمرار یعنی ہمیشگی کا معنی پیدا ہو جائے گا. البتہ اب یہ فعل مضارع نہیں رہا بلکہ ماضی بن گیا. شکل خوبی د مضارع لیکن معنی بھائی دو ماضی استمراری بھی، اور اس کا نام ماضی استمراری رکھا جاتا ہے. نو اس کا د مضارع گردان و کانا یکتبو، کانا یکتبانی، نو دیتا به مونږه ماضی استمراری وایو. جیسے کانا یذهبو، نو تدی معنی دا دا اغا تلے، اغا روانو، اغا روانو، وہ جاتا تھا، اغا روانو، یعنی دا غی دا کم دا تللو دا فعل لے نو دا جاری وو. کانا یذهبانی، اغا دواړه روان وو، اغا دواړه روانو. نو دلته وګورئ یذهبان د تثنیه صیغه راغله، نو دا کانا د صیغه وسره هم بدل شوې ده. کانو یذهبون، یذهبون دلته جمع راغله، نو کانو وسره هم جمع راغله. اغا ټول روان وو، نو دا ماضی استمراری ده. اردو زبان میں تا، تھا اور تھا اور تھے وغیرہ استمرار کی علامت ہے. نو دا دو استمرار علامات دی. مضارع پر کانا داخل کرنے کے لیے کانا ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا. یسجدو، یرکبو، یعملو پر کانا لگا کر گردان کرے اور ان سب کے معنی بتائیے. نو دا بشی کانا یسجدو، کانا یسجدانی، کانو یسجدون، کانت تسجد، کانتا تسجدانی، او کانتا کننا یسجدن. بیا کنت تسجد تداخره پوری. دقه شان کانا یرکبو، کانا یرکبانی، کانو یرکبون تر د اخره پوری. او کانا یعملو، کانا یعملانی، کانو یعملون تداخره پوری. او کانا یسجدو معنا اغه سجده کولا، اغا سورو، یعملو اغی عمل کاو. بیاوی سلائیڈ نمبر 126 ترجمه کرے. نو پدې کې هم تداغی ماضی استمراری او چې کله کانا په مضارع باندې داخل شي نو داغی پوره مشق ورکړی دی. نو که دې باندې مونږ غور وکړو نو تدې سبق کوم مطلب دی نو هغه په ښه طریقې سره زمونږ په ذهنونو کې راشي. لومبۍ جمله کان یذهب الی المدرسه. نو دلته کانا په مضارع باندې داخل شوی دی، نو دا د ماضی استمراری په معنا باندې ده، یعنی هغه مدرسې ته روان وو، دا کار جاری وو. دویم نمبر کنتی تجلیسین علی الکرسی، ته په کرسی باندې ناسته وې، ته په کرسی باندې ناسته وې. نو دلته تجلیسین دا دو واحد مؤنث حاضر فعل مضارع صیغه راغله، نو دا قشان دي دا كنت هم دا واحد مؤنث حاضر صیغه ده. دریم نمبر جمله كنت ذهبت الى المسجد. خو دلته چونکی كنت دا په ماضی باندې داخل شو، دا ذهبت په ماضی باندې، او دا خبره مخکې مونږ کړې و چې کله کانا په ماضی باندې داخل شي نو هغه په ماضی بعید په معنا باندې کوي، یعنی زه جمعات ته تللی ومه، دلته به معنا دا کو. سلورم نمبر کانا یأکلان الطعام، اغی دوړو خوراک کاو. پنځم نمبر کنتو انصر المظلوم، ما د مظلوم مدد کاو، میں مظلوم کی مدد کرتا تھا.
كانوا يكتبون بالقلم اغوی په قلم باندې لیکل کول. كنتم تركبون على القطار كنتم تركبون تاسو پر ریل باندې غالبا قطار دا ریل ته وایي تاسو پر ریل باندې سوریدئ هغې ته ورختئ. كانتا تطلبان الكتاب هغې دوو زنانو کتاب طلب کاو. كنا يعملن في البيت اغوی په کور کې کار کاو. وہ گھر میں وہ سب عورتیں گھر میں کام کرتے تھے. كنا شربنا اللبن نو دلته دا شربنا د ماضي صيغه ده نو دلته به ماضي بعید په معنا باندې وکړو چې مونږه شودو سکلی وو